حضرت مالک بن دینار رحمه الله دا یو مشهور بزرګانو نه دی. د نه چا تپوس وکړو چې تا څنګه د هغه مخکیني ژوند نه توبه وویستله، ځکه مخکې زندګي چې وه د ده هغه ډېره زیاته بد حال باندې وه. نو د نه چا تپوس وکړو چې څه خبره داسې راله چې تا د هغه مخکیني ژوند نه توبه وویستله. نو هغه وویل چې زه یو سپاهي وم، د شرابو ډېر زیات شوقین وم او هر وخت مې دا عادت و چې ما به شراب څکلو. په شرابو کې ډېر زیات مشغول وم، شراب زما ډېر زیات خوښ و. ما یوه وینځه واخیستله چې هغه ډېره زیاته ښایسته وه او هغې سره ما واده وکړو او زما د هغې سره ډېره زیاته محبت و، ډېر تعلق مې ورسره. د هغې نه زما یو لوره پیدا شوه چې هغې جینۍ سره زما ډېر زیات محبت و. ما ته هغه خپله لور ډېره زیاته ګرانه وه. چې کله لږ ساعت تیر شو، یو کال تیر شو، نو هغه زما لور چې وه هغه په خپله باندې ګرځېدل شروع شو، په خپلو خپو باندې ګرځېده. زما ورسره محبت نور هم زیات شو، ځکه چې ماشوم څونه غټېږي او ورو ورو غټېږي نو د مور او پلار د هغې سره محبت دا نور هم زیاتېږي. نو چې کله هغه په خپو باندې ګرځېدل شروع شو نو زما محبت د هغې سره نور هم زیات شو. وایي هر وخت به هغه ما سره وه، وایي د هغې د عادت و چې کله به ما د شرابو ګیلاس راواغېستلو او شراب به مې څکل نو دغې ماشومې به زما د لاس نه هغه ګیلاس ووهلو او هغه شراب به یې زما نه توی کړل، زما په جامو باندې به راپرېوتل. چونکې محبت مې ورسره ډېر زیات و، نو د ډېر زیات محبت په وجه باندې لور مې وه ګرانه وه راته، هغې ته مې څه ویلی نه شو. نو دا هر وخت به هغې دا کول چې کله به ما شراب راواغېستل او شراب به مې څکل، دی به زما نه هغه جام توی کو نو هغه شراب به زما نه توی شو. یو طرف ته خو شراب ډېر زیات خوښ و زما او زما ورسره محبت و او ډېر زیات راته خوښ و شراب و، او بل طرف ته به چې رانه دې ماشومې لور توی کړل چونکې دې سره زما ډېر زیات محبت او ګرانه وه راته، نو بیا به مې د هغې ته څه ویلی نه شو. هر وخت به د دې دا عادت و. چې کله دا د 2 کالو شوله نو هغه وفات شوله، د هغې غم هغې زما په زړه کې زخم پیدا کو او ډېر زیات به خفه وم، هر وخت به فکر کې و، د زما د زړه نه بلکل نه وتله. یوه ورځ د 15 شعبان شپه وه، د شب قدر. زه په شرابو کې ډېر زیات مست وم، ډېر زیات شراب مې وڅکل، د ماسخوتن لمونځ مې ونه کړو، ډېر زیات شراب مې وڅکل او په دې حالات کې زه وده شوم. چې کله زه وده شوم په خوب کې مې ولیدل چې حشر قائم دی او خلک د قبرونو نه راوځي او میدان محشر لګېدلی دی، د قبرونو نه خلک راوځي او میدان محشر طرف ته روان دي. زه هم په هغه خلکو کې یم چې میدان محشر طرف ته روان شوم. چې کله موږ روان شو، زه د میدان محشر طرف ته روان شوم، نو ما د خپل شا طرفه څه کشار غونته کې واورېدلو. چې کله مې کشار واورېدلو او مخ مې واړولو نو مې ولیدل چې یو ډېره زیاته لویه اجدها ده، یو مار دی، په منډه باندې په ما پسې را روانه ده، خوله یې وازه کړې ده او د هغې سترګې شنې دي او بلکل خوله یې وازه کړې ده او وارخطا زما طرف ته په منډه باندې را روانه ده. ما چې کله هغه ولیدله نو زه په تېښته باندې شوم او روان شوم، منډه مې کړه او روان وم. همدغه اجدها په ما پسې را روانه ده، خوله یې وازه کړې ده. زه ډېر زیات حیران شوم او ډېر زیات ویرېدم چې دا مار په ما پسې را روان دی او بلکل خوله یې وازه کړې ده. نو چې کله مخکې لاړم، یو بوډا چې ډېرې زیاتې ښکلې سپینې کپړې اغوستې وې په سپینو جامو کې ولاړ و، د دغې نه خوشبو روانه وه او د عطرو ښکلې خوشبو ترې ختله. ما ورته سلام وکړو او هغې ما ته جواب راکړو د سلامو. نو ما ورته وویل چې د الله د رضا لپاره زما لږ مدد وکړه، دغه اجدها ده په ما پسې را روانه ده او زه ډېر زیاتو د مدد او محتاج یم، ځان نه نشم لرې کولی، که ته زما مدد کولی شي. نو هغه بوډا راته وویل چې زه خو ډېر زیات کمزوری یم، بوډا یم، کمزوری یم او د اجدها چې دا ډېره زیاته قوي ده، دا زه ستا نه نشم لرې کولی. داسې کار وکړه چې مخکې زه کیدی شي تا ته بل څوکو د مدد میلاو شي، لحاظه زه ستا مدد نشم کولی. چې کله راته هغې دا وویل او ما پسې شاته اجدها را روانه وه، یو طرف ته د اجدها یره او بل طرف ته دې بوډا ما ته وویل چې زه ستا مدد نشم کولی. نو ډېر زیاتو
په هیبت کې وم او ډېر زیات یېرېدلمه. وارخطا روان وم او په زړه کې ډېر زیات غمجن وم او یره راسره وه. داسې یو غر و په هغې باندې وختلم. چې کله په غر باندې وختلم نو په هغې غر کې سوري و چې په هغې کې د اور هغه شغلې هغه زما غوږونو ته او د هغې هغه هیبتناک اواز چې کله مې هغه واورېدو نو ډېر زیات و هیبت زما نورم زیات شو، یره مې نورم زیاته شوله چې یو طرف ته په ما پسې مار را روان دی او بل طرف ته دا سوري چې د هغې کې د اور شغلې راځي. دومره وارخطا ومه چې نږدې وه چې زه په دې کندو کې پرېوتی ومه اور ته. خو چې کله ور نږدې شومه نو اواز مې واورېدو چې شاته شه، ته د دې خلکو نه نه یي. چې کله ما شاته را منډه کړله نو هغه مار ما پسې نور هم نږدې شو. بیا روان شومه، منډه مې وهله د هغه مار نه. چې کله مې لږ ساعت مزل وکړو نو یو بل بوډا مې ولیدلو چې د هغه مخکیني په شانو سپینې کپړې اغوستې وې او دغه شان د یو قسم له خوشبويي ښکلې خوشبويي هغه د هغې نه ختله. ما ورته درخواست وکړو چې اول مې تاسو ته وویل چې ما د دې اژدها نه بچ کوئ. تاسو ویل چې زه کمزوری یم، د خدای دپاره زما لږ مدد وکئ. دا مار ما پسې را روان دی، خوري مې او ډېر زیات په هیبت کې مې د الله د رضا دپاره زما لږ مدد وکړه. چې کله ما هغه بوډا ته دا وویل هغه بوډا په ژړا شو او ویې ویل چې زه دومره زیات کمزوری یم او د اژدها ډېره زیاته لویه ده، زه ستا مدد نشم کولی، کمزوری یم. دا مار ډېر زیات غټ دی او زه کمزوری یم. البته زه ستا مدد نشم کولی خو مخامخ یو غر دی، په هغې باندې بره وخیژه، کیدی شي هلته تا ته داسې څوک میلاو شي چې هغه ستا مدد وکړي. چې کله زه په هغه غر باندې وختلمه او هلته لاړم نو اژدها هغه شان په ما پسې شاته را روانه وه. نور هم ویرېدم. چې کله غر ته وختلم او په هغې کې ما وکتل نو په هغه غر کې تاخونه وو او په هغې کې کړکۍ وي چې په هغې باندې پردې دا راځوړندې وي او د هر یوې کړکۍ دروازې او تنبې دا د یاقوتو وي او په هغې باندې ملغلرې نه ډکې ملغلرې پرې لګېدلې وي. په هر یو دروازې باندې د ریخمو پرده پرته وه. کله چې زه هلته وختلم نو یو فرشتي اواز وکړو چې دروازې دې لرې کړلی شي او بهر راوځئ، شاید چې دا کم انسان پریشانه دی، کیدی شي تاسو کې د دې څه امانت وي. نو دې وخت کې دی ډېر زیات په مصیبت کې دی چې دی د مصیبت نه خلاص کړي. چې کله فرشتو د اواز وکړو نو एकदम دروازې کلاو کړلی شوي او د دروازو نه د سپوږمۍ په شان ښکلي ماشومان دا راووتلو. خو چونکې زه ډېر زیات پریشانه وم ځکه چې هغه مار بلکل ما ته نږدې راغلی و. چې کله ماشومان راووتل نو په دې کې زما نظر و هغه زما هغه ماشومه چې کم 2 کالو په عمر کې وفات شوی و نو زما نظر په هغې باندې ولګېدو. چې کله هغې زه ولیدلم نو په ژړا شو، په تیزۍ سره زما طرف ته راله او دا اواز یې وکړو چې دا خو زما بابا جان دی. زما طرف ته راله او بیا د غشي په شان یو ډیرۍ و په هغې باندې وختله او خپل ښي لاس چې دی دا یې ماله راکو او ګس لاس هغې اژدها ته داسې ونیولو. هغه مار فوراً په شا باندې شو. زه ډېر زیات حیران شوم او دغه زما ماشومه چې دا راله او زما په غېږ کې ما هغې غاړه ورکړه او زما په غېږ کې ناسته وه او لاس یې چې دی دا یې زما په ږیره باندې راښکلو. ما ورته ویل چې بچې دا څه شی و، دا اژدها چې و دا څه شی و دا او تاسو دلته څه کوئ و؟ ما ته ویل چې بابا جانه د اژدها دا ستا بد عمل دی، تا دومره ګناهونه کړي دي چې تا خپلو ګناهونو په وجه باندې د اژدها چې دا ستا بد عمل دی، تا بد عمل په ځان باندې دونه مسلط کړی دی چې ستا دا بد عمل دا تا په جهنم کې دا چولو لپاره تیار دی. نو د اژدها چې دا ستا بد عمل دی چې دومره ګناهونه دې کړي دي چې دومره نیکۍ تا سره نشته چې هغه ستا د ګناهونو په وجه باندې ستا نه د اژدها دا لرې کړی. ما ورته ویل چې بچي دا بوډا سړی چې و دا خوشبو دې تلله دا څوک و؟ ما ته ویل چې بابا جانه دا ستا نیک عمل و، تا د خپلو ګناهونو په وجه باندې خپل اعمال دومره کمزوري کړي دي چې هغې تو د دغې اژدها نه نشي بچ کولی. دومره ګناهونه دې کړي دي چې د اژدها نه د بچ کېدو څه ذریعه نه وه
خو البته دومره به یې کول چې تا ته به یې لار ښودله. نو بیا یې ما ته دا وویلو، ما ورته ویل چې بچي تاسو دلته څه کوئ؟ ویل چې موږ ټول د مسلمانانو اولاد یو، موږ دلته اوسیږو چې کله د قیامت ورځ شي نو موږ به د خپلو والدینو دپاره سفارش کوو. د قیامت په ورځ باندې به موږ د خپلو والدینو دپاره سفارش کوو. لکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم یو انسان یو زوی یو بچی دا په بچپن کې وفات شو، که یو وي که دوه وي، نو دغه ماشوم چې بچپن کې وفات شو دا د انسان دپاره ذخیره ده. دا به د انسان دپاره د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته سفارش کوي او الله رب العزت به د دې بچو په وجه باندې د دې فلار مغفرت کوي. نو ما ته ویل چې موږ د مسلمانانو امانتونه یو دلته پراته یو، د قیامت په ورځ باندې بیا موږ د خپلو پلارانو او د خپلو وارثانو د هغې شفاعت کوو الله تعالی ته. نو دغه شان هغې ما ته دا وویلو، وایي چې کله زه دا خوب ما هر یو څیز ما وکتلو نو په دغه ټیم کې زما سترګې چې دا کولاو شي، زه راپاڅېدم او د الله رب العزت په دربار کې مې ریښتونې د زړه نه دا توبه وویستله چې یا الله نن نه پخوا چې څونه کوتاهي زما نه شوې ده، څونه ګناهونه رانه شوي، څومره مې ته ناراضه کړی، یا الله د نن نه پس به زه بیا داسې نه کومه. نو د زړه نه مې توبه وویستله. نو نن چې کوم مقام او مرتبه کې زه یم، الله رب العزت د هغې توبې په وجه باندې زه دې مقام او مرتبې ته راورسولم. په دې وجه باندې الله رب العزت دا د انسان په توبې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. الله رب العزت هر وخت د انسان توبې ته الله رب العزت تیار ناسي چې زما د بنده دا به کله توبه وباسي چې سره دې توبه قبوله کړم. په دې وجه باندې د ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې تر نن نه پورې څونه ګناهونه زموږ نه شوي دي د زړه نه توبه وباسو. نن سبا ولې په موږ باندې آفتونه راځي، بې ټیمه سیلابونه راځي، تندرونه را پرېوځي، زلزلې راځي؟ ولې؟ چې الله تعالی ناراضه دی او د الله تعالی د ناراضګۍ دا د ټولو نه غټ دغه ده چې نن سبا موږ تاسو باندې دا مصیبتونه راځي. موسی علیه صلات وسلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې یا الله ستا د رضامندۍ سبب به څه وي؟ څنګه به موږ ته پته لګي چې ته موږ نه ناراضه یې او څنګه به موږ ته پته لګي چې ته ناراضه یې؟ نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې موسی چې کله بې ټیمه بارانونه کېږي، فصلونه پاخه وي، بې ټیمه بارانونه کېږي، د باران ضرورت نشته، بې ټیمه باران وریږي، دا د الله تعالی د ناراضۍ سبب دی. چې کله بارانونه بې ټیمه کېږي، فصلونه پاخه دي، د باران ضرورت نشته، سیلابونه راځي، وریځې شلیږي، په مسلمانانو باندې آفتونه راځي، نو دا د الله تعالی د ناراضګۍ سبب دی. او چې کله په ټیم باندې بارانونه کېږي او دغه شان د ضرورت په ټیم کې باران وشو، پوه شه چې الله رب العزت د بندګانو نه راضي دی، نو ځکه باران وشو. نو نن سبا موږ او تاسو دا خپل ګناهونه څومره دغه کړي زیات کړي دي چې الله رب العزت زموږ او ستاسو نه ناراضه دی. ولې په موږ باندې توپان راځي، ولې په موږ باندې سیلاب راځي؟ خدا د دغه ګناهونو وجه ده. په دې وجه باندې د ټولې امتي مسلمه په خدمت کې دا درخواست دی چې د زړه نه موږ او تاسو توبه وباسو. نبی علیه صلات وسلام د امت دپاره دعا کړې ده چې دا امت زما دا په یو ځای باندې مه هلاک کوه. خو نن سبا انفرادي په علاقه باندې دغه باندې چې دی د عذابونه شروع دي. نو که موږ دغه شان توبه ونه ویستله او دغه شان موږ ګناهونو کې لګیا یو، نن سبا هر یو مسلمان دی دا سوچ وکړي چې په نن ورځ کې ما څومره الله تعالی راضي کو، څومره ما الله تعالی ناراضه کو. سیلابونه ولې موږ باندې راځي؟ ځکه را باندې راځي چې موږ الله تعالی خفه کړی دی. په دې معاشره کې نن سبا څومره سود عام دی، د مسلمانانو بېعزتي څومره عامه ده، زنا عامه ده، رشوت عام دی. دا هر یو څیز به څنګه ختمیږي؟ دا چې موږ او تاسو کامل د الله رب العزتو حکمونه ومنو او د نبی علیه صلات وسلام د سنتو کامل تابعداري وکړو. که دغه شان موږ ونه کړل، موږ باندې به عذابونه راځي د الله تعالی. مخکینو قومونو چې څونه و الله رب العزت په یو وخت باندې هغوی هلاک کول. خو چونکې د امت سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شامله ده چې نبی علیه صلات وسلام دعا کړې د امت دپاره چې یا الله زما امت دا په یو ځای باندې مه هلاک کوه. دا ستا د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه دعا ده. ورنه په دې امت کې کم آرامیتوب چې دا په دې کې نشته، رشوت په دې کې دی،
ملاوټ په دې کې دی، زنا په دې کې، دا څومره ګناهونه داسې دي چې هغه موږ کوو. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې انسان باندې څومره آفت راځي او څومره پریشانۍ راځي، څومره تکلیفونه راځي، دا د انسانانو د خپلو ګناهونو په وجه باندې. الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانانو باندې چې څومره مشکلات، پریشانۍ نه، تکلیفونه، سیلابونه، عذابونه، طوفانونه، بېټیمه بارانونه، دا په څه وجه باندې راځي؟ دا زموږ د خپل ګناهونو په وجه باندې. په دې وجه باندې ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا درخواست دی چې ټول اجتماعي توبه وباسو الله رب العزت ته چې یا الله د نن نه پس په موږ څومره ګناهونه چې زموږ نه شوي، څومره خطاګانې رانه شوي، یا الله د نن نه پس زموږ د زړه نه توبه ده. نو چې موږ توبه وویستله بیا ګوره د الله تعالی څونه انعامات دي په موږ باندې، بیا د الله تعالی نصرت ته ګوره، د الله تعالی مدد ته ګوره. نن سبا موږ مسلمانان ولې والو خو د غیر مسلمونه هغه دوکې، دړاکې او هغه رامیتوبونه مسلمان شروع کړي دي چې الله رب العزت د دې نه هیر شوی دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه ته هیر شوې ده. موږ قرآن پرېښی دی، موږ سنت پرېښي دي. نو چې کله دغه ټول شیزونه موږ پرېږدو، موږ په خپله باندې د الله تعالی عذاب له دعوت ورکوو. په دې وجه باندې ټولو خدمت کې دا درخواست دی چې د زړه نه توبه وباسو. الله رب العزت دی موږ او تاسو له د صحیح توبې وباسلو توفیق راکړي، او الله رب العزت دی موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي. دا څومره آفتونه او دا څومره عذابونه چې په موږ او تاسو باندې راغلي دي یا را روان دي، الله رب العزت د دې نه زموږ حفاظت وکړي. او زموږ دا کم وروڼه چې بونیر کې په سیلاب کې شهیدان شوي دي، څوک زخمیان دي، الله رب العزت د دوی شهادت دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او دغه شان د کومه زلزله چې افغانستان کې راله، په دې کې چې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي، څومره زخمیان دي، الله رب العزت د دوی د شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او الله رب العزت دا څونه مسلمانان چې بیماران دي او څومره زخمیان دي، الله رب العزت دوی ته صحت عاجله کامله نصیب کړي. الله رب العزت موږ او تاسو له د صحیح توبې کولو توفیق راکړي او د صحیح زندگی تیرولو چې د الله تعالی حکمونه موږ او تاسو په صحیح طریقې سره د الله تعالی حکمونه ومنو او په صحیح طریقې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام سیرت او د هغې مطابق زندگی تېره کړو. الله رب العزت په یو څو خبرو باندې اول ماله او بیا تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.